الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان نبی علیہ السلام بہو سکل در رمضان میاش بداخل شولا اطلق کل اسیر څومره قیدیان به ورسره وو هغه به اخلاص کړل. هغه ټیم کې کم قیدیان به بعضې به داسې وو چې حقوق الله کې به هغه قید وو، د الله په حقونو کې یو حق به چا والی وو نو هغې بنیاد باندې به دغه قید وو، یا به حقوق العباد کې قید وو، چا به ورباندې قرضه وه، یا مثال طور سره به طور تعزیر چاته به بد ردیلی وو هغې په بنیاد باندې به گرفتار وو. نو نبی علیہ السلام به رمضان مبارک میاشتې کې څومره قیدیان به هغه به اخلاص کړل. کم حقوق العباد ولو نو ظاهره خبره ده چې چا ورباندې پیسې دي او هغه پیسو کې گرفتار ده نو همداسې خلاصولی نه شو. نبی علیہ السلام به سفارش ورته وکړلو دغه سړی ده تا په حق کې گرفتار ده د حق ورته معاف کا او دې طریقې سره د خلاص کا نو هغه به سفارش قبول کړلو نو پرې پرېښودلو. یا به داسې وکړل چې هغه والا کم قرض و کم حق به نبی علیہ السلام خپل طرف نه هغه ادا کړلو او دغه کم قیدی و قیدی به اخلاص کړو. دا د نبی علیہ السلام سنت ده. ما او تا ته پکار دادی چې الله تبارک وتعالی ما او تا ته مال راکړی ده، کله کله لږ د جیل چکر لګول هم پکار دي چې هغه ځای کې کم خلک گرفتار دي. بعضې خلک داسې وي څه قرضو کې پیسو کې گرفتار وي، غریب سره دومره وس وي نه چې هغه پیسې لنډې کړي، بس مجبور وي مجبورا هغه جیل ته ځان اوله کړی وي. نو چې کوم صاحب ثروت خلک دي الله ورته مال ورکړی ده هغوی ته پکار ده چې کله هغه ځای ته چې معمولي پیسو باندې بعضې خلک هغه گرفتار وي، لاړ شه هغه ځای کې دغه کم حق ته تپوس وکړه. کم داسې سړی وي چې هغه پیسو د وجې نه گرفتار وي او پیسې یې تا په وس کې لنډولی شي هغه په سر باندې ته پیسې لنډې کړه ورته دغه مسلمان ده د الله بنده ده خلاصې کا. دا د نبي علیہ السلام سنت ده. او نبی علیہ السلام به بل څه کول وآتا کل سائل کم سائل به نبی علیہ السلام ته راغلو سوال به وکړلو نو سائل به تش نستنولو هغې ته به هر څه ورکول. نبی علیہ السلام خو اسیم یو سخی انسانو جود و سخا داسې سخا ورته الله ورکړي و چې هغې مثل نه وه، خو لیکن چې کله به بیا رمضان مبارک میاشت راغلله نو واجود ما یکون فی رمضان من الریح المرسله بیا به د نبی علیہ السلام سخاوت هوا په مثل به وګرځېدو. هوا چې کله راشي نو هغه بیا یوازې کور ته نه رنوځي، برمډې ته همدارنګې کمرو کې ګوټ ګوټ ته هغه هوا رسي. د نبی علیہ السلام څخه به هم داسې مدینې منورې کې یو کور به هم نه پاتې کېدلو چې هغه ته ضرورت و د نبی علیہ السلام تعاون هغوی ته رسېدلی نه وي. نو دا هم د نبی علیہ السلام سنت ته. ابن عباس یې فرمایي نبی علیہ السلام چې کله رمضان میاشت به داخله شوله قیدیان به اعطا کل اسیر اطلق کل اسیر هر قیدي به خلاص کړلو و اعطا کل سائل سائل به راغللو هغې ته به څه ورکړل. دا یاد وساتئ کوم سائل تا ته راشي سوال در نه کوي نو سائل تش مسته نه وه. وجه دا ده بعضی وقت کې الله تبارک وتعالی د یو انسان ازمایش کې امتحان کوي چې تا ته ما مال درکړی ده نو آیا ته په دې مال کې غربا او فقراو څه حصه ورکوې او که نه ورکوې که نه بالکل ځان ته د دغه مال جمع کوې او ځان دپاره دغه مال دی سر کړی د فقراو مساکینو حق نه ورکوې. نو بعضې ټیم کې الله تبارک وتعالی د یو فقیر په شکل کې یو ملایکه راولېږي او تا ته وایي زما دا ضرورت پوره کړه او ته ولګېږي هغه سړی همداسې ستون کې یا مثال تو سره وایي رټې زما عزتمندو دغه رټن نه دي سائل تا ته راغلل او ته ورټې دا ډېر سخت کار ده. قرآن پاک کې الله تبارک وتعالی فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. هغه نه مخکې الله فرمایي قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. سائل تا ته راغللو که څه در سره وي خپل وس مطابق تعاون ورسره وکړه چې څوک هم ده، خو که بالفرض بیا تا سره څه نه نو بیا ښه خبره ورته وکړه ملګری خفه نه شي اوس ما سره څه شته نه او انشاءالله څه زما ته راشي تا برخه به زه خامخا ورکې کوم. ښه خبره ورته وکړه دا قول معروف ده. ومغفرتون او که بیا هغه زیاته سختي وکړله چې نه نه خامخا مې ما ته راکوې بعض یو نیم سړی وي هم داسې او نو په دې وخت کې تا زړه ته تکلیف در ورسولو
ومغفرة بخنه وکړه الله تا رضا ده پر ما معاف کړی د ما سره څه شته نه او دغه بار بار لګیا ده ماته الله فرمایي وي دغه خبره همدارنګې بخنه دا بهتره ده د هغې صدقې نه چې صدقه وکړي او ورځ ورپسې بیا اسباده نه کوي صدقه وکړي چاته د پیسې ورکړي د ورځ ورباندې بیا کارونه کوي خدمتونه ورباندې کوي وایي داسې قسمه صدقې نه دغه خبره هم بهتره ده د بخنه هم بهتره ده نو نبی علیہ السلام سائل براغلو تش به نستنه ولو ما ته پکا سائل راشي تش مستنه وا خبر ورته وکا دویم روایت کې ابن عبد الله ابن عمر سے روایت ته فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل رمضان د پاره جنت اول کال نه تر رتلون کی کال پوری هغه خسته کولای کیږي اول کال نه کوم مراد ده نو د اسلامی کال ابتدا محرم نه کیږي نو د محرم میاشتې نه واخله تر رمضان پورې جنت تیاریږي او خسته کولی کېږي د پاره د رمضان او بعضې علما فرمایي وي دا ممکنه ده وي د رمضان یو کال نه بل کاله پورې دینه مراد شوال میاشت وي لکه دا رمضان میاشت دی پسې شوال میاشت ده نو دا رمضان تیر شولو دی شوال نه واخله تر آینده شعبان اخره پورې مکمل کال د جنت تزیین کیږي جنت آرایسته کیږي خیسته کیږي رمضان مبارک میاشت لپاره څه بدی کې الله تبارک و تعالی په خپل عبادو باندې رحمتونه وري بخنه ورته کوي جهنم نه آزادای لکه مثال تر سره څوک حج نه رسي کور ورته خیسته کی یا ودونه د پاره لس ورځې مخکې 15 ورځې مخکې تیارې شروع وي سیره ودر روان دي طریقې سره رمضان میاشت د پاره کال شورونه دغه د جنت ول تزیین کیږي تاسو دین اندازه ولګوي چې الله په نسبت باندې د رمضان څومره اهمیت ده بیا قال فاذا كان اول يوم من رمضان وذكر د رمضان اولنی ورځ شي نبی علیہ السلام فرمای هبت ريح تحت العرش من ورق الجنه على الحور العين وجنت یو هوا د عرش د لاندې نه هغه روزي او د جنت په پاڼو باندې هغه هوا ولګيږي ولاړ شي دغه تر ورسیږي حور عین کوم حور دی الله تبارک و تعالی جنتیانو د لپاره کوم حور پیدا کړی دي انسانان الله تبارک و تعالی خور نه پیدا کړی دي جنات د اور نه پیدا کړی دي امدانګه ملائکه د نور نه پیدا کړی دي خلقت الملائکه من نور نه پیدا کړی دي او د حور سه جنتیانو د لپاره الله تبارک و تعالی پیدا کړی دي د مسکو نه پیدا کړی دي مشکو نه پیدا کړی دي دغه هوا په دوی باندې ولګيږي د جنت د رمضان په اول ورځ باندې فیقلنا دغه حوري الله ته درخواست وکي یا ربي اجعل لنا من عبادك ازواجا تقر بهم اعيننا وتقر اعينهم بنا اے الله په دې خپل بندگانو کې څه کسان موږ د لپاره خواندان مقرر کا هغه کسان چې هغوی روژه نیولې وي او د روژې صحیح طریقې سره حقوق ادا کړي وي الله په دې روژهدارو کې څه کسان موږ ته خواندان مقرر کا ځکه چې دوی د پر کوم انعامات دي د ډېر لوی اوچتي مرتبه ول خلق دي د روژهدار الله په دې کې موږ ته خواندان مقرر کا څنګه طریقې سره تقر بهم اعیننا چې موږ سترګې د غوي سره یخې شي و تقر اعینهم بنا او چې د غوي سترګې موږ سره یخې شي الله تبارک و تعالی ته حوري هغه درخواست کوي دومره لوی مقام د روژهدار ده الله د مو تاسو ټولو ته سیمانو کې روژې نیولو توفیق نصیب کړي د بل روایت ابو هريره سے دغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغفر لامته في اخر ليله في رمضان دغه جمله د ابو هريره سے ابو هريره سے فرمایي الله تبارک و تعالی د نبی علیہ السلام امت ته بخنه کوي د رمضان په اخرنی شپې کې قیل چاته پوسو کړو صحابي یا رسول الله اهي ليله القدر الله تبارک و تعالی سے روزدارو ته بخنه کوي بخشش کوي د ليله القدر په شپې کې بخشش کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایي الله ليله القدر په شپې کې نه ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله مزدور څه کله مزدوري وکي هغه ته اجرت او هغه ته مزدوري کله ملويږي څه کله کار مکمل کی مقام هغه رخصتي کې نو هغه ټیم کې پیسې ورته ملاوي شي دا بخنه سے انسان ته کیږي روزدار ته کیږي دا د رمضان په اخرنی شپې کې الله تبارک و تعالی بخنه کوي دې د کوم ذمہ داری ملاوه د رجوع د نیولو کوم حکم او غخي طریقې سره پوره شولو چې کله د رمضان اخرنی شپې الله تبارک و تعالی د متعلق فیصله وکي دا غفلن کې د فلنکی زوی دی رمضان مبارک میاشت روزي صحیح طریقې سره ونیولې دي ته ما بخنه وکړه جهنم نه آزاد کړلو د جنت مستحق مو ګرځولو الله د داسې خلکو نمو تاسو ټول هغه وګرځي یو بل روایت ابو هريره سے فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه نبی علیہ السلام فرمایلی دي وچا
بیهوده لغو خبرې پرې نه ښودلې، والعمل به او بیهوده افعال پرې نه ښودل په روژې کې، فلیس لله حاجة نو نشته الله تعالی دپاره پروا فی ان په دې خبرې کې یدع طعامه و شرابه چې دا ټیکاله پرېږدي همدارنګې اسکاک پرېږدي. الله د کمې روژې پروا نه کوي، الله د هغې روژې پروا نه کوي څه سړی خوراک هم نه کوي اسکاک هم نه کوي، خودي سره سره لغوي خبرې کوي، بیهوده خبرې کوي، بیهوده کارونه کوي، سره د دې نه څه روژه هم نیولې ده. الله فرمایي داسې روژې ته ما هېڅ پروا هم نشته او داسې روژې ته الله تبارک وتعالی التفات نه کوي. قول الزور څه ته ویلی کېږي؟ بیهوده خبرې څه ته ویلی کېږي؟ د دې شراحو محدثینو مختلف تعبیرات دي نه کړي دي. وی د دروغو خبره، بیهوده خبره، په دې کې غیبت هم شامل ده. سړي روژه نیولې ده او غیبت کوي. غیبت څه ته ویلی کېږي؟ غیبت دې ته ویلی کېږي ذکر اخاک بما یکره، ته د خپل ورور دغه په غیر موجودګۍ کې دغې داسې تذکره وکړي څه که دا خبرې هغه ته ورسېدلې هغه ورباندې خفه کېږي، دې ته غیبت ویلی کېږي. یو صحابي نبي علیه السلام نه تپوس وکړي چې یا رسول الله د خپل ورور غیر موجودګۍ کې زه څه هغه متعلق خبرې کوم او دا خبرې په هغه کې موجود وي، بیا نبی علیه السلام وفرمایي که دا خبرې ورکې موجود ولې نو تا د هغه غیبت وکړلو، او که دا خبرې ورکې موجود نه وي او تا دا خبرې وکړلې فقط بهته تا په هغې باندې بهتان ولګولو، بدنامه ورباندې ولګوله. د غیبت څومره شناعت ده هغومره ما او تا کې بې پروایي ده. عوام خو پرېږدي د څه خواص هم په دې کې مبتلا دي، او حالانکې د غیبت وبال څومره ده، غیبت وبال دومره ده. نبی علیه السلام فرمایي الغیبة اشد من 30 زنة فی الاسلام، یو سړی په حالت د اسلام کې 30 کرته زنا وکړي، بدکارۍ وکړي، دینه د غیبت وبال زیات ده. ته د بل مسلمان غیبت وکړي د دې وبال د 30 کرته زنا کولو نه هم زیات ده. یو بل روایت کې راځي نبی علیه السلام یو موقع باندې خطبه وفرمایله، خطبې کې یوه جمله وفرمایله غیبت متعلق، وان الدرهم یصیبه من الربا اعظم عند الله فی الخطیئه من 36 زنة. وی یو روپۍ د سود، یو درهم د سود چې انسان خپل خېټې ته واچوي، وی په ګناه کې دا لویه ده د 36 کرته زنا نه. یو سړی 36 کرته بدکارۍ وکړي او بل سړی یو روپۍ د سود راواخلي په خپل خېټې کې واچوي. د سود ډېر صورتونه دي، خو لیکن خلک د دې پروا نه کوي. خلک دا یي چې بس چاته 1 لک روپۍ ورکړه هغه به بدل کړي 1,10,000 روپۍ راواخله، دغه صرف سود ده. نه، نن سبا د کومه بیمه ده انشورنس څه ورته ویلی کېږي دام سود ده. په دې کې تا ته کومه زیاتي پیسې میلوېږي دا سود ده. په دې کې د خپلې پیسې سرمایه ته اچوي دا جوارۍ ده. نو په دې کې په دې بیمې کې سود هم ده او په دې کې جوارۍ هم ده. د دغې دواړو وجو باندې بیمه انشورنس دغه ناروا ده او ناجایز ده. پروام نشته، خلک لګیا دي بیمې کوي، د خپل ځان بیمه کوي، د بچو بیمه کوي، همدارنګې د ګاډي بیمه کوي. یو خو داسې ده چې بهر ملک ته ته ځې هغه ځای کې څه بیمه ته نه کوي نو ویزه درته نه لګېږي، هغه ضرورت ده. ضرورت په بنا باندې علماء کرامو د هغې جواز ورکړی ده. خو چې څومره پیسې ته هغه ځای کې لګولې دي مغومره پیسې ته استعمالولی شي په خپل ځان باندې، هغې نه 1 روپۍ هم زیاتي که تا استعمال کړله په خپل ځان دا سود ده. تا پیسې ورکړلې دي کمپنۍ ته، تا ته کمې پیسې میلوېږي د دې بدل کې تا ګاډي اکسیډنټ وکړلو 1 لک روپۍ تا جمع کړي دي، 1 لک روپۍ تا ته میلاو شولې، تا په ګاډي 1,10,000 روپۍ ولګېدلې، نو د 1 لک خو تا ورکړي هغه تا ته خپلې میلاو شولې، د 10,000 د څه میلاو شولې؟ تا په کمې خوشحالۍ کې میلاو شولې. دا بې عوضې پیسې دي او کمې پیسې بې عوضې وي هغه سود ده. د دې طریقې سره دا هم سود ده. 1 روپۍ د سود د 36 کرته زنا نه هم د دې وبال زیات ده. بل روایت کې راځي ما په خولې باندې هم نه راځي چې د سود وبال دین هم زیاته چې سړی خپل مور سره بدکارۍ وکړي، العیاذ بالله، دین هم د دې وبال زیات. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل واربع الربا عرض الرجل المسلم، وی د سود نه هم زیاته ګناه د بل مسلمان عزت لوټ کول دی، د بل مسلمان غیبت کول د دې وبال د سود نه هم زیات ده. زما عزتمندو لږ سوچ کول پکار دي چې ما او تا څومره بې پروایي اختیار کړې ده د غیبت نه، او وبال ته وګوره وبال یې څومره وبال ده. او بعضې خلک په داسې مجالسو کې کینی چې په هغې کې غیبت کېږي. نبی علیه السلام فرمایي المستمع شریک المغتابین، یو مجلس کې ته ناست دي او په هغه مجلس کې غیبت روان ده، نو که ته غیبت نه هم کوې خو دې مجلس کې ته ورسره ناست یې ته هم ورکې شریک یې، په دې وبال کې ته هم شریک یې. اوس یو سړی د هغه نه غیبت وشولو، بس څه شوي دي هغه خو شوي دي، اوس د دې معافۍ څه صورت شته او که نه شته؟ علماء کرام فرمایي مختلف قسمه روایت رغلی دي، 2 قسمه روایت رغلی دي.
هغې دواړو روایاتو باندې څه نظر واچوئ، حاصل یې دا راوځي تا د یو مسلمان غیبت وکړلو، که دا غیبت او دغه الفاظ هغه سړي ته ورسېدل چې کوم سړي غیبت تا کړی ده، نو بیا دې صورت کې څو پرې چې هغه تا ته بخښنه نه وي کړي، هغه وخت پرې تا ته بخښنه نه کېږي. بیا به هغه ته ورځي ورته یې چې بس الله رضا ده پر ما معاف کا، ما نه غلطۍ شوي ده، ما تا غیبت کړې ده. او که به چې تا کوم د چا غیبت کړی ده، دا غیبت هغه سړي ته ونه رسېدلو، نو بیا دې صورت کې د دې کفاره دا ده چې ته الله ته زاری وکړه، الله نه بخښنه وغواړه او هغه سړي دپاره دعا وغواړه چې خدایه ما نه هغه سړي ته دغه تکلیف رسېدلی ده، د هغې داسې تذکره ما کړې ده چې هغه نامناسبه وه، الله ما معاف کړي، الله هغه ته هم اجر ورکړه. دې طریقې سره چې ته بخښنه وغواړې الله تبارک وتعالی تا ته بخښنه درکړي. نو رمضان مبارک میاشت چې کوم جایز کارونه دي هغه الله د حکم په وجه باندې ما پرېښودلي دي، چې کوم ناجایز کارونه دي کال 12 میاشتې نه جایز دي هغه خو په طریقه ولا سره ما او تا په رمضان کې پرېږدو. نو یو صورت د دې دا د قول زور چې غیبت نه به ځان ساتو، نور تفصیل به انشاءالله بیا کوو. الله تبارک وتعالی د موږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. یو ملګری راغلی ده، یو عالم راغلی ده، بجوړ نه راغلی ده، د مدرسې خدمت سلسلې کې راغلی ده. نو څومره هم دې ځای کې حاضرین دي هغه ځای کې چادر اچوي، هغه بجوړ سر نه راغلی ده، الله د هغه په زړه کې اچولي ده چې دې ځای ته لاړ شه، دغه قوم دا خلک د ښه خلک دي او مدرسو سره تعاون کوي، چې یو سړی هم درنه همداسې تېر نه شي، بھرپور طریقې سره تعاون وکړي، خپل اخلاص مطابق خپل وس مطابق تعاون ورسره وکړي، هېڅ پته نه لګېږي کیدای شي دې تعاون په وجه باندې الله تبارک وتعالی ما او تا د نجات فیصلې وکړي. الله د موږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. حاضر ټولې جامع باندې رحم وکړي. الله د روژې تراویح طاعات عبادات مو قبول منظور کړي. څومره نوجوانان دي الله دوی په عمرونو کې برکت واچوي، الله د دین زبردست خادمان یې وګرځولی کړي، هر قسمه ګمراهي نه یې وساتلی کړي، الله صراط مستقیم یې نصیب کړي. د کوم سپینګیري مشران دي الله د دوی په عمرونو کې برکت واچوي، هر قسمه آفات او بلیاتونه یې وساتلی کړي. ډېرو نارینهو زنانو مسافرو دعاګانې غوښتې دي، چا نه دي غوښتي، ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله مو ټولو نه راضي شي. وفید امر الی الله ان الله بصیر بالعباد.